حاجی کم جناب بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا يفني الجحيم ولا الجنان ولا أهلهما أهل انتقال ولا يفني الجحيم ولا الجنان مذهب دی علیه کو دا ده چې جنت او جهنم دا مخلوقتان الان اوس پیدا دي معتزله او دي کې خلاف ده اچوک چې د معتزله او تابعین دي مبتدی خلق بدعت وال جنت جهنم باندې کې دا فیصله ده د اهل سنت چې دا مخلوقت الان او دا رنګ دا به باقی وي جنت جهنم الله فرمای اعدت للمتقین جنت باندې کې وای دا تیار شوی ده په صيغه الماضی سره ده دا متقین لپاره چې کم خلق اهل التقوا د تقوا اوله مرتبه ایمان ده یعنی تقوا ان الكفر والشرك کفر نه الشرك نه تقوا دا د ایمان اوله مرتبه ده شرک او کفر دیکھ مساوات تا کل کفر شرک و کل شرک کفر هر کفر شرک تا هر شرک کفر ده ځکه چې سره شرک کوي نو خدا باندې کنه چې الله سره په ذات کې یا په صفاتو کې نور خلق برابر مني دی الله صفات بل چاته ورکي نو دا شرک څه شرک په صفات الشرک فی ذات خدا ده چې الله ذات غو نه بل ذات بني لکه مخکې تیر شو چې بعض ابداسي فرقې دي چې هغه الله ذات غو نه بل ذات بني نو دا شرک شو فی ذات کې صفاتو کې دا ده چې الله صفات بل چاته ورکي مخلوق ته ورکي نو دا شرک منه حصہ داری ان الله سره حصہ دارو منله دا مستلزم کفر لره ده کفر ده ځکه انکار ان توحید شکنه کفر انکار ان توحید ته وای نو چې شرک یو ک الله سره ذات کې شریک صفاتو کې شریک نو کفر یو ک یعنی انکار ان توحید یو ک اچین کفر کوي کفر دا معنی چې الله ذات نه مني لسره واجب الوجود نه مني الله ذات نه مني دا کفر ده دام کفر ده چې الله صفات نه مني دا کفر ده نو چې الله ذات نه مني نو شرک یو کنه ځکه الله ذات واجب الوجود نه مني خو الله مخلوق سره مشابه نو چې مخلوق سره مشابه نو شرک یو په ذات کې شرک وکړه ځکه چې الله ذات نه منله واجب الوجود نو مخلوق یې منله نو شرک په ذات کې وکړه ځکه نور مخلوق سره الله شریک کړ اکه اسلام انکار نه صفات کوي بیا شرک وکړه ځکه بیا مخلوق الله سره شریک کړ چې الله پر صفات نه مني وسره او مخلوق الله سره شریک کړ ځکه مخلوق پر صفات نه الله پر نه مني نو شرک وکړه چې کفر صفات نه وکړي انکار شرک وکړه ځکه الله سره مخلوق شریک په صفاتو کې دا رنګ یو سره کفر کوي نو شرک وکړه په دې معنی سره که کفر کوي یعنی توحید نه مني نور الها مني خو شرک وکړه کنه
ځکه چې نور الهه یې ومنل کفر یې وکړه توحید یې نه وکړه نو چې کفر یې توحید نه وکړه نور الهه یې ومنل شرک یې وکړه ځکه الله سره نور الهه شریک شو دې وجې کفر او شرک نسبت مساوات ته چې کفر صادقي شرک صادقي چې شرک صادقي کفر صادقي الله فرمایي جنت باره کې اعدت للمتقین جهنم باره کې وایي اعدت للکافرین ولا يفني الجنان جهنم جنان په کسره دي جیم سره جمع دي جنت ته معنی دا ده چې جنت ته جهنم او اهل دي جنت ته جهنم دا متصف دي په وصف تخلید تابید سره یعنی دا مخلدي جهنم به همیشه جنت به همیشه اهل دی جنت دا به همیشه په جنت کې اهل دی جهنم دا به همیشه په جهنم کې کفار لکه دې باندې قائل ناطق ته قرآن عظیم الشان او دارنګه سنت مبارک دا په دې باندې ناطق دي جهمیان او دارنګه د دې متبعین چې اهل بدعت دي هغه وایي چې نه جنت ته جهنم دا فانی دي دې فنا قائل دي و فنا اهلهما او دې اهل چې دي جنتیان او جهنميان دا به هم فانی کیږي دا دې باندې رد وکړه جهنميان او دارنګه نور مبتدئین چې دې فنا قائل دي دو ویلا ولا يفني الجحيم ولا الجنان جهنم بنه فانی کیږي نه جنتونه ولا اهلهما اهل التقال انا د دې اهل چې ده چې کوم جنت کې وي جهنم کې وي دا اهل انتقال نه دي چې دا به نقل کېږي دې مراد کفار دي کفار به نه منتقل کېږي جهنم نه دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده يراه المؤمنون من بغير كيف وادراك وضرب من مثال يراه کې ضمیر الله تعالی ده فاعل مؤمنین ده يراه المؤمنون یعنی مؤمنون ابرار خلق چې وي کفار نه اب الله ویني کفار باره کې الله فرمایي فانهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دا کفار چې دا به محجوب یا الله نه دا پرده کې وي دو به الله سبحانه نه ویني و سوال وارد شو چې رؤیت چې ده هغه متعلق جسم سره بې ذات عرض سره په واسطه د جسم لکه تا جسم ده یا دا چادر ده دا جسم ده ا دې پورې عرض قائم ده تورواله نو رؤیت کې خدا قصه ده چې متعلق ته رؤیت جسمي یا صرف اعراض قائمه بالجسم یو بل دادا چې رؤیت کی خطای لکه مثلا ما سترګې تاویني متا باندې محیط ته دا نظر نو رؤیت مستلزم دی خاطی لره یو بل دا رؤیت کې دا شرط ده چې یو شاید ته وینې او نه ډیر لري یا نه به ډیر نږدې که ډیر لري بیا نشي دی که ډیر نږدې لکه سترګو باڼه دا سترګو باڼه ډیر نږدې دي دا سړی نه ویني دا دیو چې معتزله دې نه انکار کوي د الله نو رؤیت نه ځکه وایي چې رؤیت خو متعلق جسم سره یا عرض سره الله خو جسم نه دا عرض نه بل رؤیت مستلزم دی خاطی لره محاط الله خو محاط نه ده ځکه محاط چې یو شی احاطه پر شوی وي نو محاط مستلزم د جسمیت لره دارنګه عرضیت لره نو درت پوک چې نه یراه المؤمنون بغیر کیف
الله به ویني مؤمنان بلا کیف کیف په نه ورته عارض الله ته انه به ادراک تی خاطی چې خاطه شان د اجسامو ده د اعراضو ده نو الله به ویني مؤمنان خو بلا کیفیت په نه ورته عارض انه به خاطی سوال دا چې قرآن کې راځي لا تدرکو الابصار سترګې نه ویني سوره انعام کې راځي دا دې سره منافی نه ده لا تدرکو الابصار دا معنی ده چې ابصار یې نه ویني یعنی ادراک علی سبیل الاحاطه ځکه احاطه هغه اجسام سره تعلق لري الله جسم نه ده نو موږ الله لیدل په تور د جسمیت سره نه دي او په تور د عارضیت سره نه دي ان دا شاید پکې چې شاید ډېر لري نه نږدې دا صفات دا خو د اجسام صفات دي دا د مخلوقات صفات دي ځکه الله فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره مخونه به قیامت پر ورځ داسې وي ناظره تازه به الی ربها ناظره الله سبحانه به ویني دا رؤیت حق ده قیاس دنیا باندې یا قیاس په اجسامو باندې یا په اعراضو باندې دا قیاس مال فارق ده احادیث کې مرادي سترون ربکم کما ترون القمر ليله البدر خامخا تاسو الله وینو قیامت پورې دی لکه څنګه چې قمر تاسو وینو ليله البدر ليله البدر چې تاسو قمر وینو تاسو دې کې ټکر نه کوو لا تزامون دې کې تاسو ټیل دکیل نه پکې هر سړی ورته ګوري قمر ته ليله البدر دې کې ټیل او دکیل چې دکی یو بل ته ورکې سړی ټیل وای دا پکې نه او دارنګ لا تزارون تاسو ته به ضرر نه پدې کې لکه قمر چې وینو مونږه ليله البدر نو ضرر پکې ان یو بل ټکر ورکولي دا معنی ده چې تاسو شک مکو د الله په رؤیت کې لکه تاسو چې شک نه کوو په رؤیت القمر کې ليله البدر او الله فرمای للذین احسنوا الحسنى وزیاده کوم خلکو چې حسنا ایمانی هغه پر الله حسنای یعنی جنت پور کې زیادت نعمت پي چې رؤیت ته رزقنا الله هذه النعمه جنتانو باره کې ابن عمر نے روایت تا فرمائی واکرهم علی الله من ينظر الى وجهه غدوه واشیه الله ته معزز خلق په قیامت پر ورځ اغی چې الله ویني سار بیگا نو ویلا یراه المؤمنون من غیر کیف الله به ویني مؤمنان بلا کیفیت هغه کیفیت چې صفات ته اجسامونه ده دا کیفیت پنی چې غټواله وډوکواله لریواله نږدېواله تورواله سپینواله دا بنی و ادراک و ضرب من مثالی او ویني به مؤمنان الله لرا په یو ادراک په یو علم سره و ضرب من مثالی په یو نوع دی مثال سره ضرب من مثال یو نوع دی مثال وای دا څه بنی لکه مخلوق قتل نه و ضرب من مثالی یو نوع دی مثال وای مثل الشیء په معنا دی وجود سره په یو نوع دی وجود سره به الله ویني
چا به د مخلوق لیدل نه حاجی فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران اهل الاعتزال فینسون النعیم اذا رأوه. دا مؤمنین چې دي چې الله سبحانه وویني فینسون النعیم دو به ویر کی نعمتونه د جنت جنت نعمتونه به ویر شي دومره لوی نعمت ته د الله سبحانه ولیدل فینسون النعیم دو به ویر کی نعمتونه د جنت اذا رأوه کله چې الله سبحانه وویني فیا خسران اهل الاعتزال خسران معتزله و پاره ده فیا خسران اهل الاعتزال هی افسوسه معتزله و پاره ځکه معتزله هغه الله رؤیت نه منکر دي او وایي چې الله رؤیت په نه نو خو په دې دنیا کې نه په آخرت کې او وجه دغه وایي چې رؤیت هغه متعلق خو جسم یا عرضی د خدا مستلزم جسمیت لره ده عرضیت لره ده او لا جسمیت نه پاک ته عرضیت نه پاک ته کلمت حق اريد بالباطل خبره خروغه کوي چې الله جسمیت نه پاک ته عرضیت نه پاک ته احاطه نه پاک ته دا ټول د مخلوق سمات او صفات دي خبره خروغه ده خو مدعا غلطه ده مدعا دا ده چې الله رؤیت نه انکار کوي اهل سنت وايي چې نه رؤیت ته الله دې قیاس مخلوق باندې قیاس مال فارق ده الله به ویني مؤمنان من غیر کیفیت پنی دا څنګه چې الله به متصف بالاراضی په کیفیت سره وي چې متعلق ته رؤیت ګرځي لکه مونږ اجسام یو بل وینو صفات کیفیت لري دا کیفیت پنی چې سمات الجسم دي نو دا مؤمنینو به جنتونه ویر شي ازاره او کله چې الله سبحانه وویني فیا خسران اهل الاعتزال اشاره د حرمان د معتزله وته د نعمت رؤیت نه ولو دخلوا الجنه اگر که جنت ته داخلم شي ځکه معتزله مبارک موږ مخکې ویلو چې دیتا اهل سنت کفر فتوا نه ورکي اگر که معتزله عبادت خالقین وی لپاره د خپل افعال اختیاري فعل اختیاري متعلق تی اراده ته وي چې تی اراده ورته کې هغه فعل حاصلېږي لکه سکل اوبو خوړل قتل خبرې کول دا ټول افعال اختیاري دي متعلق تی اراده دي تی اراده کې نو به الله صادره الله پیدا کوي نو ته عبادت خالقین وای د خپل افعال اختیاري خو بیا دو تعویل کوي تعویل دا کوي چې عبادت خالقین دي خو په قدرت الهی یعنی الله دا قدرت ور کوي خو بیا الله ته نسبت وکړه تعویل وکړه دیو چې معتزله او ته اهل سنت کافر نه وای دا څنګه خوارج ته کافر نه وای خوارج خو هغه خلک دي چې ګناه کبیره له وجنه یو مسلمان کفر ته وباسي چې سره ګناه وکي نو دوی کافر ادا خوارج الته پیدا شيو د حضرت علی زمانه رضی الله تعالی عنہ کې دا خوارج پیدا وګوره کفر فتوا نه دا ورکړي اهل سنت والجماعت اگر کدو ګناه کبیره له وجنه سړی ایمان نه وباسي ایو دا چې خوارج مثلا اهل سنت ته کافر وای بیا خود کافر دي خو صرف دې له وجنه چې دو بنده ایمان نه باسي په ارتکاب د ګناه کبیره
چې ګناه یې وکړه نو ایمان نه ووته. او وجه دا ده چې دوی ایمان مرکب وای، تصدیق نه، اقرار نه، عمل نه. انتفاع د جز مستلزم انتفاع د کل لره ده، نو ایمان ختم. او کفر عبارت ته عدم د ایمان نه، کفر عبارت ته عدم د ایمان نه، ایمان خو یې ختم شو په نفي د عمل. دی وجه دا دو چې سره خلل واقع کی په عمل کې، نو دو پنی باندې دا کافر شو. نو که جنت ته دو داخلم شي خو نه به ویني، دو الله به نه ویني. ولې؟ ځکه دو انکار کړی ده که نه، رؤیت ته الله نه انکار یې کړی ده او په دې باندې اصرار کړی ده. او حدیث کوم راځي انا عند ظن عبدي بي، چې دو ما باندې دا ځوان ده چې موږ به الله نه وینو، نو نه به یې ویني. دا خسران مبین ده. دا بدو ته جزا او وفاقه، پورا جزا بدو ته دا ملاوي. وما ان فعل اصلح زفت راضي على الهادي المقدس ذي التعالي. وما ان فعل اصلح زفت راضي، دا مسله ده چې ما ول اصلح للعبد، چې کوم شی نفهمانی بنده پاره، دا په الله واجب د معتزله وای، دا بنده ته خامخا رسي. او دا مخکې هم تیر ده شرکایت کې چې دا ما هو الاصلاح للعبد، دا په الله باندې دو واجب وای. او اصلاح دوه قسمه ده، یو اصلاح علمی ده، یو اصلاح نفس الامری ده. بعض معتزله دا وای چې اصلاح علمی یعنی الله علم کې یو بنده پر یو خیری ایو سه شری، نو په الله واجب ده چې الله علم کې یو خیر ده تا په حق کې، نو الله به وجوباً تا ته دا رسوي. ځکه کنه ورسي نو دا نسبت خو الله ته ټیک نه ده چې یو اصلاح کار و الله په علم کې او تا ته نه قدر. او چې تا ته نه قدر ولې نه قدر؟ کدا وای چې علم نه و بیا خو نسبت له علمي الله تعالی او طالبات له، کدا وای چې نه علم وو خو نه قدر هغه ما ول اصلاح، نو دا خو نسبت بخل رااله. ا نسبت لا علمي الله ته غلط ده، ا نسبت بخل غلط ده، دین الله منزه ده. دیو جما ول اصلاح علمی چې الله علم کې خیر وی لپاره د عبد شخصي، عبد شخصي یعنی شخص پر چې کم خیری الله علم کې نوعینه خاص تا په حق کې کم خیر ده، خاص ما پاک کې کم خیر ده. دا څنګه چې نوې تخیری اشخاصو کې که هر سړي تخیر ورسي او کنه، او چې نوې د انسان تخیری دا معنا نه ده، بلکې اصلاح علمی معنا اصلاح شخصي. تا په حق کې الله علم کې کم خیر ده، جزئی خیر چې تا سره تعلقي، دا په الله باندې واجب ده. او وجه دا وای چې دا به وجوباً الله تا ته رسوي، کنه ورسي دا غلط کار ده. ځکه بیا خدا مانه چې الله علم نشته، نعوذ بالله، یا علم شته خو نه درکې تا ته، دا خو بخل نسبت شو. دا دو ویل. بعض معتزله اصلاح نفس الامری مني. اصلاح نفس الامری دا چې اگر کا تا پاک کې دا شای خیر نه وي الله علم کې، خو نفس الامر کې تا ته خیری. نفس الامری خیر څه ده؟ هغه دا ده چې تا ته الله دماغ درکې، الله تا ته عقل درکې چې دا غي سره انبیاء او ادراک کې معجزات او ادراک کې، او تاسو سره الله انبیاء مخامخ کی، یا کوم انبیاء نه دي انبیاء وارثان تاسو سره مخامخ کی. دا اصلاح نفس الامری ده. دا به تا خامخه الله به خامخه تا ته دا درکې اصلاح نفس الامری. په نفس الامر کې چې کوم خیر ده، دماغ به درکې، عقل به درکې، پوهه به درکې، انبیاء به سره مخامخ کوي علیهم الصلاۃ والسلام. کبه انبیاء نه اولیاء به مخامخ کوي، کانی علما به مخامخ کوي، تبلیغ وال به مخامخ کوي.
چې تا ته دین ایمان خو ورسې کړ دا اصلاح نفس الامری ده بعض معتزله دا مذهب ده دلیل هم دا ده چې اصلاح نفس الامری تا ته الله نه کی در ولې نه درکې یا به الله سبحانه و تعالی علم نه دا غلط اکه علم یې نه درکې دا خو نسبت ته بخل ده دیو جدو دا مذهب ایو اصلاح ته په معنی ده او فقل نظام العالم چې نظام العالم سره فیټي اگر کا شخص پاک کې فائدہ نه دیته وي او فقل نظام العالم اصلاح په معنا دی او فقل نظام العالم نظام سره ټیک لکه کلی کې یو بدمعاش سړی یا کافر سړی قاتل خلق باندې ظلم کوي دا بدمعاش سره الله مړ ک بدمعاشي حالت کې مړ وړکوالی کې نه ده مړ بدمعاش ته مړ شه ظالم و مړ شه وړکوالی کې نه شه مړ چې خلاصي عذابونه نه نه مشر و مړ شه ګمراه نو دا اصلاح شخصي نه ده ځکه د پاک کې خیر نه ده کنه ځکه دا خو ګمراه مړ شه یا کافر مړ شه او مشر ده مکلف ده دا خو عذاب نه خلاصيږي نو اصلاح شخصي فوت شو خو اصلاح شته دي په معنا دی او فقل نظام العالم نظام العالم سره دا فیټ ده څنګه دا نور کله به روغ شي ځکه دا بدمعاش دا ظالم چې لاړ شي کنه اوس خلک تنگ دي شپې تنګي ورځې تنګي منځ ته نشي تلای جمعه ته څه کوي چې دا مو وحی یا مو قتلې نو چې دا لاړه نو فقل نظام العالم نور نظام دی کلی ټیک شو دا سه اصلاح دی باندې علی سنت هم قائل دي مونږ هم دی قائلو چې الله ټول کارونه خیر دي دینه پښتو کې خلک وای امیان وای چې الله ټول کارونه دي خیر دي یعنی او فقل نظام العالم اگر کنه په شخصي پکې نه خو د انسان خپل عمل ده ځکه الله د مرید پیدا کړی ده که خالق نه ده پیدا کړی مرید خو پیدا کړی ده اراده یې ورده اثار چې مرتب کېږي په اراده باندې د وجود الله طرف نه دي دغه او فقل نظام العالم دغه اصلاحیت پالي لکه چې معتزله قائل دي بعضې درې ډلې د معتزله وشوې اهل سنت هم په دې باندې قائل دي دایرت کې په معتزله باندې څنګه وای وما ان فعل اصلح زفترازي یو اصلح کاری اصلح په معنا د انفا سره بیا اصلح معنا یو اصلح علمی یو اصلح نفس الامری اصلح علمی اصلح شخصی چې الله علم کې خاص تا تخیری اب الله ته وجوبا نسه معتزله وای او بل اصلح نفس الامری ده چې عقل دا پوهه دا سوچ ته انبیاء مخامخ کېدل دي اولیاء سره مخامخ کېدل دي علما سره مبلغین سره دا اصلاح نفس الامری دی الله وجوب دو قائل دي دا وی وما ان فعل اصلح زفترازي فعل اصلاح للعبد دا نه د فرض په الله باندې علی الهادی په الله سبحانه باندې چا هدایت کون کړه الله هادی ده په معنا د ایصال للمطلوب سره هادی ده په معنا د ایرات الطریق سره هادی ده الله هادی ده لارم الله ښکاري مقصد ته دی الله رسي خو دې کې دخل شته تا اختیار لره ته به اراده کې دا څنګه چې ته حجرې نه ته ذل اختیار اراده الله درکړي ده ګویا الله طرف نه دا قانون ده کته خیر اراده کې زه به خیر پیدا کوم ولکل جنہ کته شر اراده کې زه به شر پیدا کوم کسره غلا اراده کې الله غلا پیدا کوي کسره قتل اراده کې الله قتل پیدا کوي او تا پر عذابي المقدس ذی تعالی هادی ذات چې مقدس تا ذل قدس تا قدس په معنا د تنزیه پاکی او طهارت سره ده الله منزه ده
هر نقص نه، هر شایبې د نقص نه لا متناهي پاک ده. هر عیب نه، هر شایبې د عیب نه لا متناهي پاک ده. هر مخلوقیت نه، هر شایبې د مخلوقیت نه الله مقدس ده. ضد عالی علو والده ځکه د عالی صفات ده. لیس کمثله شیء. هذه وفرض لازم تصديق رسل وأملاك كرام بالتوالي. وفرض لازم، فرض لازمه، لازم کی اشاره ده فرض عین ته. یو فرض کفایي، یو فرض شخصي وي. دا فرض لازمه ده، شخصي فرض ده په هر چا باندې چې ضیا کلی، چې لیونای نه، اهل د خطابي، اهل د تکلیفي، چې الله طرف نه مکلف کېدای شي. نو فرض لازم دا فرض قطعي ده. ایو فرض کفایي چې بعض افراد ادا کی نو د نوع غاړه خلاصيږي، د صنف غاړه خلاصيږي په ادا د افراد سره. اگر که بعض افراد ادا کی او کله والو غاړه خلاصيږي چې ته جنازه کې شریک شي. وفرض لازم دا قطعي فرض ده. کوم شی؟ تصدیق الرسل، د انبیاء تصدیق. رسول ویله اشاره ناظم دې ته کوي چې نبی رسول مترادفان دي. ته کدا بعض راي ده تصدیق ته رسول او د نبی دا یو شی دی. ها بعض خلک دي کې نسبتونه وای لکه شرکایت کې تاویل دي چې بعض رسول خاص مطلق وای، نبی عام مطلق وای. ځکه رسول سره شرط دی کتاب جدید ده، نبی عام ده. نور نسبتونه دي چې شرکایت کې نبراس کې خاصو مشو بیان کړی دي، ډېر اقوال دي پکې. و املاکین مراد ته نه ملائک دي، جمع د ملک ته. کرام معزز خلق دي، دا صفت ملائکو ده. ادا منافی دې سره نه ده چې رسول مکرمین دي. دې ته الله کرام ویله. اگر کدا مکرمین هم دي، اکرام والا دي، خو مکرم هم دي، معزز خلق دي. بالتوالی، توالی دا کرام سره متعلق ده، په معنا د عطا سره کیږي، النصیب سره کیږي. ان دا معنا چې دو مکرم خلق دي بیانواع العطا و اصناف الجزاء. په انواع د عطیو سره قسمه قسم عطیه الله طرف نه دي دوته، او دارنګه قسمه قسم جزاګانې. نو دا معنا فرض لازم دا فرض قطعي ده. تصدیق رسل و املاکین، ادارنګه فرشته کرامین چې دا مکرم خلق دي، بالتوالی په سبیل دي توالی سره غیر منقطع دي. یعنی دونه د الله طرف نه دا اعزاز نعمتونه دا منقطع نه دي. خدي بس دي کتاب ډیر ده را ملکات